کوم افغانان چې د پاکستان جنډې ته په جرمني کې سپکاوی کړی هغه ټول افغانان د جرمني نه را بهر کړه. پورا 138 افغانانو چې د جرمني نه را بهر کړه ورته ویل چې دلته کې به قانون فالو کوي، دلته کې دا ملک په قانون باندې آباد دی، دلته چې اوسېږي نو هر ملک هر جنډې بیرغ ته به احترام لري او د هغه عزت به کوي. داسې نه ده چې ته په زړه کې ستاسو راضي او ته به هغه کوې. په سوشل میډیا دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل ده. آیا دا حقیقت لري او که نه؟ آیا افغانان په رښتیا باندې جرمني را بهر کړي دي که نه؟ د دې اولنۍ خبره خو دا ده شک په دې کې زما په دې باندې راځي په کوم ځای کې چې د پاکستان جنډا یو افغانۍ راکوزوي د پاکستان د امبیسۍ د مخې نه، نو په هغه ځای کې خیال وکړئ ګرمۍ والا موسم دی، ځکه چې خلکو څه کوټونه وغیره نه دي اچولي. که تاسو په دې ایرپورټ باندې وګورئ کوم افغانۍ تېرېږي نو دوی کوټونه اچولي، مطلب د یخوالي موسم دی، یخنۍ والا موسم دی. نو په دې وجه باندې دا ویډیو ماته ریل نه ښکاري او دا خبره ماته ټیک نه ښکاري. بهرحال که بیا هم څوک وایي چې نه دا حقیقتي ده نو هغه راسره تاسو کمنټ کې شامل کړئ. خو زه په دې خبره کول نه غواړم چې آیا په واقع د افغانانو د جرمني نه را بهر کړي دي او که نه. زه تاسو ته خبره صرف او صرف په دې باندې کول غواړم. یقین وکړئ چې دومره بدرنګه ټرند په سوشل میډیا باندې شروع شوی دی چې افغانۍ رالګي د پاکستان د بیرغ د جنډې سپکاوی کوي، پاکستانۍ رالګي د افغانستان د جنډې او د هغې د بیرغ سپکاوی کوي. دا یو ډېر زیات بیکاره ټرند او ډېر زیات بدرنګه ټرند په سوشل میډیا باندې شروع شوی دی چې څومره بې اتفاقي زموږ د پښتنو کې اوس پخوره کړه که نه، هغه ډېر زیات پیک لیول ته ورسېده. زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې پښتنو لږ شانته کې د عقل نه کار والی، لږ شانته کې د دماغ کولاو کوي. دا تاسو په کوم جهالت کې ودرېږئ، دا تاسو په کوم جهالت کې پراته یئ. دا سلسله دا مسله چې کوم دی دا به تر څو پورې دغه شانته کې جاري وساري. په دې ما مخکې ویډیو وکړه چې یو افغانۍ راپاڅېږي د پاکستان بیرغ د پاکستان جنډې ته سپکاوی کوي، سبا پاکستانۍ راپاڅېږي هغه د افغانستان جنډې ته د هغې بیرغ ته به سپکاوی کوي او دا ټرند به هم دغه شانته کې جاري وساري او دا به هم دغه شانته کې رواني. نو لږ شان د عقل نه کار والي. یقین وکړئ چې دا څوک هم د جنډې سپکاوی کوي، دا څوک هم د بیرغ سپکاوی کوي، دا د خپل کور، دا د خپل مور پلار، زه دا نه وایم چې د مور پلار به دې ته تربیت نه ایښودلی، خو خبره هم دغه جوړېږي چې دې ته به تربیت نه ایښودلی شوی. که مور پلار یې دې ته تربیت زده کړی وي خو دا د مور پلار څخه پاتې شوی نه، دا به چېرته کې په صحرا کې رالوي شوی، دا به چېرته بهر رالوي شوی چې دغه قسم سپکاوی بیرغ جنډې ته کوي. دا خو د نومې جنډې، دا خو د نوم بیرغ سپکاوی دی. کاغه د هر ملک د هندوستان سره د انډیا سره زمونږ لاک نالګي ده، لاک اختلافات دي، خو بیا هم زه به دا نه غواړم چې زه د هندوستان د جنډې د بیرغ سپکاوی وکړم. زه نه غواړم، ځکه چې دومره سنس او دومره عقل، دومره شعور په انسان کې پکار دی چې هغه صحیح شي صحیح وپېژني او غلط وپېژني. نو دا ټرند چې کوم شروع شوی په سوشل میډیا باندې دا سټاپ کول پکار دي چې هر یو سړی رالګي او د بیرغ سپکاوی کوي. هر یو سړی رالګي په پاکستان کې هم او په افغانستان کې هم. داسې نه دي کول پکار. دا مسله او دا شیز سټاپ کول پکار دی هم په دې ځای باندې. بهرحال دا څه کول پکار دی چې دا مسلې او دا ټرند په دې کې سټاپ کړی شي. اگر سره تاسو کومنټ کې شامل کړئ انشاءالله ملاویږو نو ویډیو کې تر هغه د الله کی شاد الله پامان.